100 ارب روپۍ به سالانه ملاویږي هغه زما 100 ارب روپۍ چېرته لاړې هغه زما 10 year پلان چېرته لاړو اوس دا یو شی د قبایلو څخه پاتې دی ماین ان منرل دا هم زما نه اخلي د دې لکه څنګه چې بجلي زما ده پیداوار د دې صوبې دی خو چابي په اسلام آباد کې ده بټنې په اسلام آباد کې لګېدلې ده څنګه چې زما دلته ګیس دی دلته زما څنګه پیول دي وسایل زما دي خو اختیار په د بل چا حاصل دی دا یو شی زموږ څخه پاتې دی په دې باندې هېڅ صورت باندې موږ دې ته تیار نه یستو چونکې بریفینګ کې سپیکر صاحب ټول ناول دا وویل چې دا بل موږ ته فیډرل ګورنمنټ را لېږلی دی او په هغې وجه نه موږ دې باندې کوو موږ ټول ناول هغې باندې موږ دا تحفظ و چې فیډرل ګورنمنټ فارم 47 والا ګورنمنټ دی موږ هغه ګورنمنټ نه منو دلته کې کې پي کې ټول عوامي نماینده ناست دي عوامي نمایندګان دي عوام په ووټ راغلي هغه عوام مسترد شوي ګورنمنټ دی عوام مسترد کړي دي هغې کې نه څه شرم شته نه حیا شته عوام مسترد کړي او بیا هم په هغه سیټونو ناست دي نو چونکې دغه حکومت موږ منو نه نو د هغې راوړه بل باندې موږ بحث ولې وکړو پر وکړو چې جناب د نن په بریفینګ کې ښایي یو شی انضمام کې انته چې خېلو وی کړو سره بل څه نو لہذا هغه انضمام مو دومره بیدار کړیو د افاټ عوام چې ان شاء الله تعالی ته هر څومره محنت وکړي نه دا بل پسو نیر نه پسوي شي چې څومره پرې مو د خپلې ودې نه پوره غنا بعد لکه څنګه د موبایل ممبر خبر وکړه عمران خان طرف نه څو پرې مو ته کلیر غنوي راغله میسج نو مو بیا هم د بل نه واورو نه پسو نه په دې حق یو ولې چې دوکې وشوي او بل د څو پورې چې خان صاحب په اعتماد کې نه اغستې شوې د خان صاحب سره مشوره نه شوي نو دغه پورې موږ په دې بل کې نه اورېدو ته تیار یستو نه ډیبیټ ته تیار یستو انضمام کې ته یاد نشو ته په انضمام کې کومې ودې شوي وي هغه کې خیل یو شوي کو بل نه اندی بل کې ما غشر سره کوي مرکز به ریټونه هم کموي نو موږ داسې بل حمایت څنګه وکړو ګوره پبلک خو مال دي د موږ نه ډیمانډ کوي پبلک چې کومه دی موږ منتخب کړي دي لپاره چې خپل مفادات دلته د خلکو ته پیش کړو که موږ د هغوی مفاداتو ته نقصان ورسو نو الریډي موږ ته چې کومه دی نقصان رسي موږ سبا هغوی ته پیش کیږو او بیا به جواب دیغو بیا به هغه جواب نشو ورکولی چې کوم جواب چې کوم دی هغوی غواړي دا وخت زه په صوبایي اسمبلی کې موجود یم او ما سره ایم پی عبدالسلام صاحب موجود دی د ماین منرل بل حوالې سره کمیټي اجلاس و هغې نه د ممبرانو بایکاټ کړی دی په دې هکله موږ عبدالسلام افریدي صاحب سره خبرې کوو سر تاسو د کمیټۍ نه د اجلاس نه بایکاټ ولې وکړو بسم الله الرحمن الرحیم چې کله نن کمیټې اجلاس دغه ساري اسمبلی اجلاس خو نن نو صرف بریفینګ دپاره راوغوښتل شوي پارلیمنټریانز ټول اپوزیشن والا او رولینګ پارټي والا ټول راغږ شوي او دې باندې چې کوم دلته کې لوکل چې کوم زموږ صوبایي منرل والا ډپارټمنټ او هغې کسان هم پکې او دې کې نور هم چې کوم زموږ ګورنمنټ افیشل مختلف قسم لا ډپارټمنټ ټول راغلي بریفینګ دا کولو او چونکې بریفینګ کې سپیکر صاحب ټول ناول دا وویل چې دا بل موږ ته فیډرل ګورنمنټ را لېږلی دی او په هغې وجه نه موږ دې باندې کوو موږ ټول ناول هغې باندې موږ دا تحفظ و چې فیډرل ګورنمنټ فارم 47 والا ګورنمنټ دی موږ هغه ګورنمنټ نه منو دلته کې کې پي کې ټول عوامي نماینده ناست دي عوامي نمایندګان دي عوام په ووټ راغلي هغه عوام مسترد شوي ګورنمنټ دی عوام مسترد کړي دي هغې کې نه څه شرم شته نه حیا شته عوام مسترد کړي او بیا هم په هغه سیټونو ناست دي نو چونکې دغه حکومت موږ منو نه نو د هغې راوړه بل باندې موږ بحث ولې وکړو بیا زموږ دویم پوینټ ورته دا و چې تاسو تر څو پورې عمران خان راوتی نه یو هغه تر څو پورې دا بل خپل دغه خپل مشرانو سره ایکسپورټ سره چې کړی نه یو موږ هغې موږ ته ویلي نه چې دا بل باندې تاسو ووټ ورکړئ یا دا بل باندې دغه وکړئ نو هغې پورې موږ نه دا بل اورو نه دې باندې موږ بریفینګ اورو نه دې باندې موږ څه دغه کړو نو هغې باندې موږ د ټولو ملګرو بایکاټ وکړو راووتو چې بهی دا بل باندې نه موږ څه بحث کوو نه دې کې موږ بریفینګ تر هغې پورې اورو او نه دې باندې موږ څه نور څه کوو چې تر څو پورې خان صاحب موږ ته دې باندې ویلي نه سر تاسو څه مطالبات دي د دې کمیټۍ نه دا څو بایکاټ وکړو د دې نو سر تاسو څه مطالبات ټول اول خبره خدا دې تاسو ته پته شته 18 ترمیم نه بعد وفاق دا اختیار نشته چې غا د ماسوبه اختیار واخلي نمبر 1 او بل تاسو ته دا پته شته چې څورا منرل وغیرہ دي دا د ایکس فاټا کې زیات دي لکه څنګه ذکر وشو نو په انضمام کې مت دومره تکلیف ملاو شو چې اوس ټول عوام دا شکوک کې دي چې د انضمام ځکه کول چې غو د فاټا د وسایلو د مدنیات باندې خیال وو نو جناب چې څوره پورې د مو د انضمام کې ودې نه پورا مو یې خبره هم نه کوو او هغه نه علاوه دویمه خبره دا ده چې مو سره د ایکس فاټا سره ډېر کټه ظلم شوی دی نو نن چې مو دا ایشو وچاته کا واک ووټ وکړو دې دپاره وکړو چې جناب د نن په بریفینګ کې ښایي یو شی انضمام کې انته چې خېلو وی کړو سره بل څه نو لہذا هغه انضمام مو دومره بیدار کړیو د افاټ عوام چې ان شاء الله تعالی ته هر څومره محنت وکړي نه دا بل پسو نیر نه پسوي شي چې څومره پرې مو د خپلې ودې نه پوره غنا بعد لکه څنګه د موبایل ممبر خبر وکړه عمران خان طرف نه څو پرې مو ته کلیر غنوي راغله میسج نو مو بیا هم د بل نه واورو
نه په صحو نه په دې حق یو ولې چې دوکې وشوې او بل مو خو صوبه خپله کمزوري کوو لګیا یو چې 18 ترمیم نه بعد ته وفاق نه یو بل راوړې صوبې باندې پسې د صوبې اختیار ته ولې خلې اول ته 18 ترمیم کې ترمیم وکړه 18 بل کې غنا بعد کوم ډسکشن کول مو په خپل فائدې کسو نقصانات باندې کسو نور څه کوم دي سپیشلی د مو د نن واک اوټ مقصد دا و چې څومره مو د فاټا ممبرز یو مو دا ودا کړی چې خلکو مو ته ووټ راکړی مو علاقې سره ډېر ظلم وشو نه غا فاټا پاتې شو نه سټل پاتې شو مز دلدل کې پساو دي غا مو دي دلدل نه وباسو که خامخا نه وي مو تر دا ما انضمام ختم کې مو خپل وختنی چې کوم هغه غبن مو راځيو ولهذا د شی غلط دی سر په دې بل کې داسې څه مطالبات او څه داسې امندمنټ سوچ تاسو هغه کتل پاغه تاسو باندې بایکاټ په انضمام کې ته یاد نشو ته په انضمام کې کومې باندې شوی هغه کې خیل یو شوی کو بل اندی بل کې ما غشر سره کوي قوم چې کوم انضمام هغه قوم د پی ټ آی ګورنمنت کړو نو تاسو هغه باره کې ګورنمنت نه وکړ په 2018 اخیری کې شوی چې کله اتوار ورځ و چټي وا خلک هلیکاپټر په ذریعہ بل پاس کو الته سینټ کې زه فاټا پارلیمنت لیډر وغټم مو ته للی ولې ته به تحفظات دي مو خلکو سره مشورې کوو په زوري باندې وکړو دا بل باندې په زور کوي بالکل معلوم نه مو ته څومره فاټا په دې صوبې کې ایم پی یو مو ته عوام ووټ راکړي کله نه ځان دوکا کوو نه عوام باندې سودا کوو ولې ته سبب د مو عوام څخه کوم کې دې شي مو ته ور راکی وم زیږوي چې تاسو الته موجود ده بل څنګه پاشو نو لہذا چې مو څوره خپل تحفظات یا کلیر نه وي و نظام کې ودی نه پورا یو سره نه مانو عمران خان په دې بل حواله سره کاغه د رهایی مطالبه تاسو کوي نو بیا به دا بل تاسو منزوروي جناب عمران خان څنګه په جیل کې راسه دوره سختی تروي غبن مودا 100% اعتماد څنګه د فاټا خیالم ساتي تحفظات به ساتي هغه د فیصله نه کوي څنګه د قوم فاټا د پر نقصان وي د دې وجه متحفظات دي سر د بل حواله سره تاسو خبرو کې سر تاسو مطالبات څه دي او تاسو واک اوټ ولې وکړه د کمیټې نه اول خو تاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم زمونږ د ټولو نه غټه مطالبه چې ده غټه مطالبه زمونږ دا ده چې زمونږ لیډر عمران خان دی موږ دغه بیان ایستو موږ کړي عوامو د اسمبلی تر لیګلی ایستو دا ووټ د خان صاحب دی د څو پورې چې خان صاحب په اعتماد کې نه غستې شوی د خان صاحب سره مشوره نه شوی نو دغه پورې موږ په دې بل کې نه اورېدو ته تیار ایستو نه ډیبیټ ته تیار ایستو بل زمونږ سره الریډي مسلې وشولې په 2018 کې مرجر وشو امدا کوم کې دا ګورنمنت چې ناس دی دا امپورټډ حکومت چې کوم ناس دی د دوی په سربراهۍ کې یو کمیټي جوړه شوله چې په هغه کې سرتاج جی صاحب مرحوم الله دې وبخښي الله دې مغفرت نصیب کړي هغه د ټول مرج اضلاع ویزټ وکړو په هغه کې زموږ سره پرامیسز وشو چې تاسو ته به 1000 ارب روپۍ ملاویږي د 10 year پلان دپاره 100 ارب روپۍ به سالانه ملاویږي هغه زما 100 ارب روپۍ چېرته لاړې هغه زما 10 year پلان چېرته لاړو اوس دا یو شی د قبایلو څخه پاتې دی ماین ان منرل دام زمانه اخلي د دې لکه څنګه چې بجلی زما ده پیداوار د دې صوبې دی خو چابي په اسلام آباد کې ده بټنې په اسلام آباد کې لګېدلې ده څنګه چې زما دلته ګیس دی دلته زما څنګه پیول دي وسایل زما دي خو اختیار په د بل چا حاصل دی دا یو شی زموږ څخه پاتې دی په دې باندې هېڅ صورت باندې موږ دې ته تیار نه یستو چې مرکز یا نور ادارې دي د دې اختیار واخلي او د دې ځپلي شویو قبایلو نه او د دې ځپلي شوي صوبې نه د منرل اختیار هم داسې شي لکه څنګه چې د بجلۍ اختیار زما په اسلام آباد کې دی نو موږ دې ته په هغه وخته پورې چې د څو پورې خان صاحب په اعتماد کې نه اخیستی شوی موږ بالکل دې ته تیار نه یو د دې بل نقصانات څه دي ستاسو قبایلو ته یا د عام عوامو ته څه نقصانات دي د دې دا نقصانات دي لکه څنګه چې ستا په بجلۍ باندې مرکزي حکومت قابض شوی دی ستا په ګیس باندې قابض شوی دی ستا په پیول باندې قابض شوی دی دغسې دام د یوې قبضې کوشش دی او دې قبضې ورکولو ته موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه یستو دا موږ نشو ورکولی صوبایي حکومت تاسو رضا کي په دې شیز باندې نو تاسو په دې شیز باندې تیار یې په دې بل باندې په دې کې که ستاسو فکري په 2021 کې په دې کې یو د زه کیبینټ ممبر وم د محمود خان په دور کې په دې کې یو امینډمنټ وشو د دې ټولې صوبې دپاره او په هغه کې دا امینډمنټ وشو چې د مرج اضلاع دپاره ځان له قانون د ډاون ډسټرکټ دپاره ځان له قانون آیا اوس څه مسله را پیدا شوله چې هغه زموږ د مرج اضلاع دپاره کوم امینډمنټ شوي وو هغه هم پکې بلډوز کېږي هغه هم پکې کرش کېږي او یو نوی بل راوړی آیا دا د 18 امینډمنټ سره دا خبرې تضاد نه لري دې صوبې ته به زه خود مختاره صوبه ووایم چې دا خود مختاره ده په فیصلو کې نو منګه د خپلو فیصلو اختیار د خپلې صوبې نه بار دا هېڅ چاله نه ورکولو ته تیار یې چې نه یې وله ورکوو اپوزیشن کو غواړي چې تاسو سره په دې باندې کینی نو تاسو اپوزیشن سره په دې بل مسترد کولو کې کینی
بالکل چې اپوزیشن والی که د هرې پارټۍ وګړی خو چې د دې صوبې د عوامو د تحفظ دپاره خبره کوي او د دې بل مخالفت کوي بالکل اوس پکې موږ کینو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو تعلق د مومندو سره دی او پی کې 77 سره ملک محبوب شیر او د هغې جناب په پاکستان تحریک انصاف په دغه په اوټ باندې راغلی یم. اوس چې دا کم بل پاس کېدو ناول خو سپیکر صاحب دا خبره وکړله چې دا بل د فیډرل له طرفه راغلی. نو فیډرل چې کوم حکومت په مرکز کې ناست دی هغه آلریډي چې کومه دی هغه پام نمبر 47 باندې ناست دی. هلته هغه خلکو کېنولي دي چې هغه نامنل دي چې یو څیز د نامنل د طرفه راشي دلته صوبې ته نه موږ هغه بل څنګه پاس کړو. بل هغه بل چې موږ سره کوم وعدې کړې وې کوم مرج ایریا وې دا خو اکثر زموږ مدنیات چې کوم دي زموږ په مرج ایریا کې دي. د مرج ایریا کې موږ سره دا وعدې شوي وې چې تاسو په ان اف سی واډ کې دومره حصه درکوو دومره حصه درکوو دا چل به کوو. هغه ان اف سی واډ هم ختم شو. د هغې نه علاوه اوس چې کوم بیل پاس کیږي خو موږ سره صرف دغه یو مدنیات پاتې دي. که چېرته دغه بیل پاس شو دوی چې کومه ادارې جوړې کړي دي اس آی اف سی اف آی ام ای دا ادارې چې کومه دي دا خو آلریډي د هغوی د مرکز په کنټرول کې دي. مرکز به ریټونه مقرروي مرکز به ریټونه هم کموي. نو موږ داسې بل حمایت څنګه وکړو؟ ګوره پبلک خو آلریډي د موږ نه ډیمانډ کوي. پبلک چې کومه دی موږ منتخب کړي دي لپاره چې خپل مفادات دلته د خلکو ته پیش کړو. که موږ د هغوی مفاداتو ته نقصان ورسو نو آلریډي موږ ته چې کومه دی نقصان رسي موږ به سبا هغوی ته پیش کیږو او بیا به جواب دیږو. بیا به هغه جواب نشو ورکولی چې کوم جواب چې کومه دی هغوی غواړي. بل دویمه خبره زمونږ خان صاحب په جیل کې دی. غټه خبره دا ده چې اکثر دا خلکو سوشل میډیا باندې هم چلیږي چې کوم دا بل راغلی دا د امریکې د طرفه راغلی دی او د امریکې والا چې کومه دی دلته ادارو سره په ډېر په تفصیل سره خبرې کړي دي او زمونږ دا د خان صاحب د روکا وهلو دپاره دا چې کومه دی په دغه دا بل پاس کیږي. نو څو پورې چې خان صاحب دغه جیل نه راوتی نه مشاورت یې نه کړی او بیا موږ سره اسمبلی سره مشاورت نه کړی موږ ته ډایرکشن نه را کړی هغه دې پورې موږ به د دې بل مخالفت کوو انشاءالله. سر که وګورو نو د دې بل حوالې سره اپوزیشن هم سرګرم دي. نن هر څوک پریس کانفرنس کوي د دې بل حوالې سره. نو آیا تاسو به په دې بل کې کاغي تاسو سره مرسته کوي نو تاسو به هغې سره کینې؟ د دې بل چې کومه دی هغوی اوسه پورې لا مخالفت نه کړی. یو کس مخالفت کوي نثارباز نور کسان ناست دي هغوی په خپل اپوزیشن لیډر چې کومه دی ډاکټر عباد هم ناست دی هغه لا اوسه پورې څه ویلي نه دي. ګوره بل زموږ د خاص کر د مدنیاتو متعلق دی او هغه خاص کر پاټه سره تعلق ساتي. که هر څوک زموږ د پاټه د مدنیاتو ته نقصان رسي او زموږ هر څوک زموږ به د پیدې دپاره موږ سره ودرېږي موږ هر هغه چا څوک چې کومه دی زموږ پیدا لټي. د فاټا څومره ایم پی ایز دی نه یا منسټر دی نه بایکاټ وکړو بهر ووتل؟ 14 کسان چې کومه دی اوس موږ سره تقریبا 7-8 کسانو دې ته بایکاټ وکړو. موږ د پاټا 14 کسان یو. اب انشاءالله भरपूर बाइकाट به په هر سطح کو په هر ځای کې به کو. د دې نه مخکې ما دا بل چې کومه دی دا ما په دې باندې ما خبرې کړې وه او دا بل په هغه ځای کې پینډینګ شوی زموږ د طرفه نه څو پورې چې دا بل موږ ته کلیر کټ دا ویلی نه چې دا د دې صوبې په مفاداتو کې دی د مرکز نه چې کومه دی د دې سره هېڅ تعلق نشته دی او دا د خان د په جیل کې د رکاوټ دپاره نه دی. نو بس بیا به هغه وخت کې انشاءالله دا بل موږ پاس په دې کې خو به سر ستاسو د پارټۍ کې هم لږ مخالفت راځي وزیر اعلی صاحب سره یا نورو منسټرانو سره. که فرض که بیا داسې مخالفت وشي نو تاسو به مخکې موږ سی ایم صاحب سره مخالفت نه کوو خپل وزیرانو سره مخالفت نه کوو. دا زموږ د مفاداتو خلاف دی او چې څنګه کوم شي زموږ د مفاداتو خلافي موږ عوام را لیږلي دي دپاره موږ به د هغې خلاف اواز اوچتو او په هر سطح به اوچتو.